د پاڑہ چمکنی او غربینه قبیلو ترمنځ ډزې اوس هم روانې دي، خو بل لوري د ډزبندۍ لپاره ټاکلې شوي جرګې غړو خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. په ضلع کرم کې د مرغئ چینه سیمې پاڑہ چمکنی او بالش خیل سیمې غربینه قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه نښته اوس هم دوام لري. صوبایي اسمبلۍ ممبر او د جرګې غړی ریاض شاهین زموږ نماینده اقبال حسین اقبال سره د ټلیفون د لارې خبرو اترو کې وینا وه چې د کرم مشرانو لخوا جوړه شوې جرګه د ډزبندۍ لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي. د ریاض شاهین وینا تر مخه پاڑہ چمکنی قبیله په ډزبندۍ رضا شوې ده او دوی د اوربندۍ اعلان هم کړی دی، ولې بل لوري د غربینه قبیلې د بالش خیل سیمې اوسیدونکو ډزبندۍ ته غاړه نه دی ښودلې او وخت په وخت ډزې کولې کیږي. بل لوري په سیمه کې د کړکېچن حالاتو له کبله جی او سی میجر جنرال اسد نواز، ډي آی جي پولیس طیب چیمه او کمشنر کوهاټ ډیویژن عبدالجبار کورمې ته راغلي دي او د کورمې د مشرانو د جرګې د لاره په هر حال د دواړو قبیلو ترمنځ د ډزبندۍ لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو تر دې دمه ډزبندۍ په خبرو کې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. یاد دې وي چې د 4 ورځو راهیسې په نښتو کې 9 تنان په حق رسېدلي او 26 نه سیوا جوبل شوي هم دي. پاکستان